یو ځل چې څوک د ملکنډ د سینې پی وروي مریض د حسن شي بیا بې د سواته نه جوړېږي. زه یم چې یو ځل څوک په دې طرف راغی که نه نو هغه بیا د حسن مریضي بغیر د دې مابڼ او بغیر د دې ملکه او بغیر د دغې غرونو نه به هغه نه جوړېږي. هغه به بیا خپل فیملی سره هم راځي. نو دا د خدای قدرتونه چې زه وګورم زه ورته ډېر زیات خوشحالېږم او زه یم چې خدای به څونه ښکلی که وطن دی او که جانان یو مې روح دی بل مې ځان او که په سوات کې دي مڼې په مابڼ کې انځران. دا چې کله تیار شي اوس خو لا دا د جوړېدو په پروسس کې دی نو زه باوري یم چې دا به د پوره خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه ښکلی سپاټ شي. ملکا وګورئ د بونیر غرونه وګورئ مابڼ وګورئ او خوندونه ترې واخلئ. که تاسو خوشحاله نه وئ نو بیا ما ته وایئ چې دا تاسو څه منځ کې نور هم چې کوم ځای کې کیمپینګ پاډز دي هغه له ټوریزم نه دي هینډ اوور کړي لا نه دي اپریشنل. دا هم په هغې کې یو دی چې لا اپریشنل نه دی. کال په کال باران کمیږي ښایسته ښایسته چینې اوچېږي د غر په سر مې ګرمې کېږي موسم به نه لیونی کېږي چې څوک نخترې غوڅوي څوک چنارونه. خو فلحال دا دقسې بند پروت دی او دې ترپالونو خو زه ویرولم ما خو چې نن سټارټ کېږي سبا خو چې دی راپسې راولېږل نو ما چې خدای پاکه داسې دي. خوږو قدرمندو کتونکو د وخان جانان یم او دا وخت موجود یم د بونیر په یو سیاحتي مقام برچړ مابڼ کې او کوم ځای کې چې څنګه تاسو پته ده چې د خیبر پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه دې ځای ته نوموړي که هغه صحافیان دي که هغه ادیبان دي که هغه سلګري دي او که فنکاران دي دلته ته راځي. او ویاړ یم چې نن سره په دغه مقام باندې د خیبر پښتونخوا یو ادیب یو فلسفر یو فنکار او زه به یې څه تعریفونه کوم خو ډاکټر کرن خان راغلی او نن دغه ځای ته ښکلا را بخلې ده. د دې نه پوښتنه کوو چې یاره مابڼ ورته څنګه ولګېد د دې ځای موسم د دې ځای ښکلا راته په خپلو کوم الفاظو بیانوي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جانان صاحب. داسې ده جی چې ستاسو دا یو تپوس نه دی په دې سره زه یو میاشت خبرې کولی شم که نه. د دې ملکه د دې امبیلې د مابڼ د بونیر د دې غرونو د دې ګټو په دې لاره باندې چې زه د باچا صاحب سره را روان وم په ډاټسن کې تاسو یقین وکړئ چې په ټوله لاره باندې مې د دې ونو صفتونه وکړل او د دې ونو صفت کول یا د دې شینکي صفت کول دا په خپله د خدای صفت کول دي او د خدای پاک پیژندنه چې ده که نه زموږ مشرانو به خدای پاک به د قدرتونو نه پیژني او انسان به د خویونو نه پیژني. نو دا د خدای قدرتونه چې زه وګورم زه ورته ډېر زیات خوشحالېږم او زه یم چې خدای به څونه ښکلی. او د دې مابڼ په هکله باندې زمونږ ډېر خوږ ژبی شاعر عزیز مانیروال صاحب وایي که وطن دی او که جانان یو مې روح دی بل مې ځان او که په سوات کې دي مڼې په مابڼ کې انځران که نه. نو د مابڼ د انځرانو به لاروزې نه وي خو نخترې بانجانې او دغه ګټې دا رغونه او بیا چې پکې تاسو دا کم سیټ اپ دلته جوړ کړی دی باچا صاحب دلې او دا چې کوم د قصې روانې دي که نه خورشید باچا او باسط دلې دي ټولو ملګرو دا چې کله تیار شي اوس خو لا دا د جوړېدو په پروسس کې دی نو زه باوري یم چې دا به د پوره خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه ښکلی سپاټ او دلته بس دغه لږ روډ 6 کیلومیټره دا خو سړی پیاده هم راتلی شي که نه. دغه 6 کیلومیټره روډ چې جوړ شي او دلته کې دا خلک یو ځل رالل نو دغه وایي د باسین صاحب شعر دی وایي یو ځل چې څوک د ملکنډ د سینې پی وروي مریض د حسن شي بیا بې د سواته نه جوړېږي. زه یم چې یو ځل څوک په دې طرف راغی که نه نو هغه بیا د حسن مریضي بغیر د دې مابڼ او بغیر د دې ملکه او بغیر د دغې غرونو نه به هغه نه جوړېږي. هغه به بیا خپل فیملی سره هم راځي. ما وختي هم ذکر وکړو چې یو خواص به کومه دلته به اوس خلک را شروع کېږي ما ته دونه خو نظر شناسي به زمونږ وي که نه چې یو ځای ته مونږ لاړ شو زه په خپل فین فالوینګ ته خپلو کتونکو ته دا وایم چې زه ډېر کم د کمو ځایونو نه متاثره کېږم او هسې بې ځایه صفتونه هم نه کوم لکه زه په خپل کلي ډېر زیات مین یم خو زما په کلي کې چې کومه بدرنګي د هغې بدو هم وایم. بالکل دلته که څوک هم راځي هغه ما وختي هم ویلی وسې بیا هم وایم او زما دا زما په پیج به هم دغه ویډیو زه چلوم. دلته چې څوک هم راځئ که د دنیا د هر ګوټ نه راځئ که د هرې ژبې سره د هر مذهب سره تعلق ساتئ خو د دې ځای د روایاتو خیال به ساتئ. باید د دې ځای د روایاتو خیال په نظر کې مو ساتئ او که نه پوهېږئ نو چې کله دغې ځای ته رادننه کېږئ د چا نه پوښتنه وکړئ که نه زمونږ فولکلور یا زمونږ تاریخي کتابونه وګورئ چې د دې ځای د خلکو دود دستور څه دی د دې ځای روایات څه دی نور حفاظت د دیو
ستاسو حفاظت به دې وکړي. جی د ډوډۍ نه بېغمه اوسئ، د اوبو نه بېغمه اوسئ، د اوسېدو نه بېغمه اوسئ، خو روایت به نه مجروحه کوئ، ځکه د دې غرونو د دې کلو د دې بانډو دا خپل روایت لري. زه به خپلو اعلی چارواکو باندې به هم غږ کوم په دغه زمونږ په پېښور کې چې د دې سره ریلیټډ کومې ادارې دي او زمونږ پکې څومره هم مشران دي، ملګري دي، آفیسرز دي، هغوی ته به دا خپل غږ ومرسو چې زر تر زره د دې سړک دغه کار چې نیمګړی پاتې دی دا د زر تر زره سر ته ورسیږي. او زه باور یم چې دلته کې کله سیلانیان راځي، میلمانه سیلانیان که نه یوازې سیلانیان هغه زموږ میلمانه هم دي، خو بیا هم دغه خلکو ته به وایم چې د ځنګلي حیات او د دې ځای د کلچر د دې ځای د روایاتو خیال به ساتئ. داسې نه چې زمونږ میلمانه که هغه د هرې ژبې د هر مذهبي او هغه راشي او زمونږ په ونو باندې ناتار جوړ کړي، زمونږ په ځنګلي حیاتو باندې ناتار جوړ کړو، دا به نه برداشت کېږي. چا هم دې وطن ته د ګټه گزاره کړې ده که نه، د نفع سوچ یې کړی دی، هغه زمونږ رهبر هم دی او زمونږ ملګری هم دی او زمونږ هم خیاله هم دی. که څوک هم د دې وطن سره د خلکو سره مینه کوي او دا سپاټ چې دی نو زه باور یم چې دغه سړک د خیره سره ډېر زر جوړ دلته د خلکو له سهولتونه ورکو که نه، دلته د خلکو له حفاظت خو شته. هسې دا د دې غرونو دا بوټي نه دي، د دې نه بل غټ محافظ اړو شته نه که نه، د هوا او د اکسیجن او د دغې څیزونو د دا ذمهوار دي. او نور تاسو دلته کې ټول ښکلي پښتانه خلک یې، نو انشاءالله څوک به نه خفه کېږي. زه باور یم چې زر تر زره لکه دا چې دا جمع شروع کېږي دلته که په زرګونو خلک راشي نو کمه ده، نو چې دغه خلک راځي د دوی د اوسېدو، د دوی د خوراک څښاک، د دوی دپاره د سهولت او د سروسز د ورکولو دپاره دا ځوانان د خدای لري که نه، د دوی نه به کار اخلو که نه، دا ځای به آباده و د خیره، دا زمونږ د ټولو په شریکه دی ښه. نو راشئ ملکا وګورئ، د بونیر غرونه وګورئ، مابڼ وګورئ او خوندونه ترې واخلئ. که تاسو خوشحاله نه وئ نو بیا ماته وایئ چې دا تاسو څه. ډېره زیاته مننه جي. یو ځل بیا درته د بونیر په خاوره باندې خصوصا مابڼ ته به راتګ هرکلی وایو او انشاءالله دا سلسله به جاري وي، دا به ستاسو آخري راتګ نه وي بلکې بار بار به راځئ او د دې ځای ښکلاګانې به انشاءالله راځم به جي، راځم. قدرمندو د خیبر پښتونخوا د سیمې دغه ځوان چې ټول پې ویاړ کوي، د سوات سره تعلق لري، هم ادیب دی، هم فنکار دی، هم لیکوال دی، هم صحافي دی. زه به صفتونه کوم دا یو څو شعرونه د ځای سره چې څومره چې د ښار د شوره لرې دي هومره د ژوند شپې ورځې بهترې دي. دلته کې بېګر دي، دلته زرکې دي، دلته کې تنظري او کونترې دي. دا د مازو سیمه ښایسته سیمه بس د رسد لارې کڼکپرې دي. او زه بس تاسو نه د وختینۍ ټپیزې غوښتنه کوم. هغه د صاحب شاه صابر صاحب یو کلام ما ویلی په ګلوبل وارمنګ باندې و چې د سمندر هوا بدله شوله، نو هغه پوره تفصیل بیان شوی دی چې ولې بدله شوه. بیا په اخره کې وایي چې د سمندر هوا به نه بدلېده. مونږ د خپل ژوند سره څومره ناکامۍ او څومره زیاتي ونه کړل، مونږ ونې ووهلې، مونږ په هر ځای کې بنګلې جوړه کړې، نو د سمندر هوا په مونږ څه کول، د سمندر هوا زمونږ څه وه، د سمندر هوا به نه بدلېده. رور وختي په ګلوبل وارمنګ باندې یوه ټپیزه ما ته ووایي، زما ډېره زیاته خوښه شوه. زه به غوښتنه کوم چې هغه ټپیزه مونږ ته ډالۍ کړي. دا مننه، شکریه. دا کال په کال باران کمیږي، ښایسته ښایسته چینې اوچیږي، د غر په سر مې ګرمې کېږي، موسم به نه لیونی کېږي چې څوک نخترې غوڅوي څوک چنارونه. په خیال چې په دې یوه ټپیزه باندې هم مونږ ګوره یوازې دا نه چې زمونږ د مابڼ د غرونو د نخترو د بقا سوال مونږ کوو، مونږ د سوات، مونږ د ملم جبې، د کالام، د ټولو کوستانونو د دې خیبر پښتونخوا د پښتون وطن د هرې ونې د بقا سوال کوو. ځکه کله چې کال په کال په دغه غرونو کې اور بل شي نو قسم په خدای دی چې ما او افسر افغان تیر کال خبره کوله چې په دې ونو اور بلیږي لکه زمونږ په مور او پلار او زمونږ په بچو چې اور بلیږي. نو تاسو ټولو له پکار دی چې دا خپلې ونې چې دي د دې سره مینه وکړئ، دا ستاسو ځان ځیګر دی، دا ستاسو هډوکي دي، دا ستاسو وجود دی. منظر ورسره یو بله ټپیزه کې پیښ شوی دی چې پخوانی خلک د کمالو بد به د هر چا مالي حالو، خو بیا هم ټول خلک خوشحالو. پخوا به ونې پورې ټالو، اوس چې څوک ونې خرڅوي جوړ کړي ټالونه. واه واه واه، ډېر ښکلی، ډېر ښکلی، ډېره مننه ستاسو. ډېره مننه. بیا به راځو او دغه ښکلاګانې درته ښیم په دغه په یوه ویډیو باندې، خو مې کار نه کېږي، زه یم چې یو زر ویډیوګانې درته جوړې کړم، خو زه بیا به راځو د نوو خبرو. ډېره مننه. تاسو یې د روډ باره کې ارشاد وفرمایو،
خو دا روډ زمونږ چې دی نو دا د ټوریزم روډ دی جی ملکا ټو شیري ډیم سر شاته جي وتلره بالکل دې ځای پورې ډېر ښکلي نقشه باندې شوي دي او دې له بالکل فاینل شوي دي خو زما بدقسمتي ده یا به باچا صاحب بدقسمتي به نه وي زه به خپلو اعلی چارواکو باندې به هم غږ کوم په دغه زمونږ په پېښور کې چې د دې سره ریلیټډ کومې ادارې دي او زمونږ پکې څومره هم مشران دي ملګري دي آفیسرز دي هغوی ته به دا خپل غږ هم رسو چې زر تر زره د دې سړک دغه کار چې نیمګړی پاتې دی دا د زر تر زره سر ته ورسیږي